جماعتونه د مسلم معاشرې نښه ده چې چېرته مسلمان وي هلته به جومات خوامخوا وي. جوماتونه ټول ښایسته دي خو سوات چمتلۍ کې یو جومات داسې هم شته چې د جدید طرز تعمیل یو بې مثال شاهکار دی. دې جومات کې په یو وخت 800 نه زیات کسان مونځ ادا کولی شي خو دومره غټ جومات کې یوه هم ستن نشته. جومات خو داسې دی چې نور جوماتونو کې په دې منځ کې ستن وي، په دې کې ستن هم نشته که نه. ډېر غټه ایریا ده او ډېر ښه په مهارت جوړ شوی دی. دا محمد مصري و، هغه مینګوري مراته و، هغه د هغه په نګرانۍ کې جوړ شوی دی او دې خلکو په کوم ډېر محنت کړی دی. ډېر هر قسمه خواریانې ماریانې په کوم پخپله کړي دي، بهر نه په کوم تعاون شوی دی زموږ سره. د محلې خلک په خپل جومات د الله پاک شکر ادا کوي ولې لرې لرې ځایونو نه ورته خلک د کتو په غرض هم راځي. د دغه جومات سنگ بنیاد په 1995 کې ښودی شوی و او وخت په وخت پکې کار کېدو. د جومات لوی حال د مونځګزارو دپاره د ټولو سهولیاتو نه ډک دی. په غونډ جومات کې یو رنګ قالین خور دی. ډېر ښکلی مینه هم ډېر زیات ښکلی رخ شوی خو 2005 کې مې زلزلې جوړ شوې نو په هغې کې دا جومات چې دی په دې کې څه په دې دیوالونو کې درانونه رالو او ډېر زیات چې دی هغه خراب شوی نو د هغې دوباره مرمت کولو دپاره ماشاءالله زموږ د چمتلۍ کمې د محلې دا خلک چې دی او خاص کر انور بیګ دی او د محلې نور کسان دي هغوی په دې کې انتهایي تعاون وکړو. تاسو بیا په خپلو دغه باندې وینئ کیمرامین ته تاسو وګرځوئ څومره په دې کې څه عجیبه چې دی نه هغه کارپېټ لګېدلی دی، څومره په دې کې ښکلي هغه لیټونه چې لګېدلي دي او په دې کې هغه دا کم کار انتهایي په مهارت سره چې دی هغه شوی دی. د جومات نگرانی مولوي فضل ربی صاحب پخپله کوي او د کلي خلک وایي چې مولوي فضل ربی صاحب خپل زیات وخت جومات له ورکوي. جوماتونه خو ټول ښایسته دي خو په خوازخیله چمتلۍ کې یو داسې جومات هم شته چېرته چې په یو وخت باندې 700 نه زیات تنان مونځ ادا کولی شي. خو د دې جومات منفرد خبره دا ده چې دلته جومات کې دننه یوه هم ستن نشته. کیمرمین نور واحد سره وحید الله خان، چمتلۍ، سوات.